الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام وفضلنا بالضحايا على المناسك على سائر الأجيال والأديان. له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له. واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفينا ومحبوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أفضل الخلائق الذي سن لنا الأعياد، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوق محبت سے درود شریف پڑھیں، اللهم صل علی واجب القدر والاحترام امام مشهورانو نوجوانانو او په دین اسلام باندې مینو ورونو، الله رب العزت په خپل فضل کرم او عنایت سره ومتاسو باندې د ایمان سلامتی سره د جمعې وخت مبارک عریض او د ذوالحجې په میاشت کې راوستل. عزیزانو، الله رب العزت په متاسو کوم نعمتونه کړی دي، دوه نعمتونه یې زموږ تصور نشو ټولو نه لوی نعمت زموږ تاسو باندې الله رب العزت کړه دا ایمان غوندې دولت ده، او به د ایمان غوندې دولت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې دا لوی نعمت ده. دا داسې یو نعمت ده چې کتابونو لیکلي چې هر یو پیغمبر د دې نعمت تمنا کړې ده چې کله د دې امت اللهم صل علی محمد. نازیزانو، عرض مدا کولو څه پیغمبرانو چې کله دی امت هغه نه معلوم شولو فضیلتونو نه، ایو پیغمبر دا تمنا وکړه چې الله دا امت ایمو پیسې کی، دا امت
موت ورکړي. الله رب العزت هغو ته دا یو جواب ویکړو چې دا امت مو خپل حبیب ته اخذ ما موسطلی چې دا امت به دي ایمو حبیب امت چې کله دا مو ته دا پاتې ولګېدله چې دا امت مو ته نه ملویږي بلکہ دا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمیلویگی دینا پار دا خود دا دعوی مطلبائی وکا اللہ پہ موتی امت کی پیدو کی یا موتا دورا محلت ہوگی جدی امت کی مشمار وشی دورا محلت موتا ہوگی آگا دعوی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبول شاہ اللہ علیہ شمدائی اسمنونو توقی جوالو دی مسلمانو عقیدی مطابق چپا مجید فرمائی وما قتلوه وما صلبوه چی عیسیٰ علیہ السلام نا قتل شویان نا پنسیوی کریشی بلکہ اچھی دادا چا اللہ رب العزت مخبلا بندی فرمائی بل رفع اللہ علیہ اللہ دادا خونا چکا نو اب کوئی میں قیامت بجی کی ہو بیا بدیلی کی دی دجال مقابلہ کئی اور دی مسلمانوں رہنمائی بکئی اور وہ ہر پئی بداب شمداوی حکومت بکئی ود بکئی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کی سید جلکیسا دعا بچی بھی پیدا کی گئی وہ نمامی محمد بھی بلنمامی موسیٰ بھی دا پیغمبر علیہ السلام فرمائلی دا بکی گئی بہر صورت دی امت تا اللہ رب العزت تا دولوئی دا چنگی ویو دا دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا نسبت دی واجب چنگی آٹولونا آوال دا فضیلت سرطلن کی امتنوں کی آٹولونا اخیرنائی امت جنت دا دخلی دن کی آٹولنا آوال دخلی دن کا امت آدھا امت بل پیغمبر علیہ السلام ویجی صحاباؤ سایا تشریف فرماؤ بیاتی خبری چلوش والی نوائی فرمیرو جا اللہ زم محمد دی 200 پیسے کی والی کلا اور 200 دی مو پیسے کی والی کلا یعنی ایمو پیسے کی دا امت رغلی دی کو امت پیسے کی ضرور رغلا نتسی لوئی امت کی اللہ رب العزت مو پیدو بیچان کی لوئی امت یہ اللہ دی دین سو کرنو ایوہ بتسکیہ نفسوا ای خلقو نفسنا شیکنا بدعاتنا رسوماتنا پکولو دویم بیا پیغمبر امت تا تعلیم ہوئے کوان دریم ایدی بھی دعوت ہوئے کوان چلورم الہی کلمت اللہ دی پایا با میدان دواتالو جہاد بھی کوان پینجم آغا بدی پیغمبر یو بہت داو چه دی بدی ملکی نظام سنبھلاوال چه آت تعبیر دا پا سیاست بدی خدی نبی پا موجودگی کی امتی دا کو نشو پاوائے اے نبی پا موجودگی کی امتی بدا کو نشو پاوائے دا بھی کڑو جکلب موسیٰ علیہ السلام اخبر یو کاس وستول زبلن کیسا ملاقات وکا عیسیٰ علیہ السلام اخبر کم حواریینو او تبیر جو دو سبلن کی تلوڑ شیدائی کڑیا و جکلن نبی دنیا نا رخصت شوالو دنیا نا پیدا شو
بیا امت ته دې کوئی اجازت نه ده میلو چې کله الله رب العزت اعلان د ختم نبوت د موت او پیغمبر باندې وکړل په قرآن عظیم الشان کې هم وکړو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلی مبارک کې هم چې حضور صلی الله علیه وسلم نه بعد دی بل نبی رتلون کنه دا قیامت سبا په هیڅ قسم کې به نوی نبی نه پیدا کېږي چې کله دا اعلان اوس امن سب نبوت کوم کارونه الله دا امت ته منتقل کوم کار به د نبیانو وو نبیانو تزکیه نفس کوله الحمدلله نن په خانقاهونو کې ایموټل کې سراج الدین مولوي صاحب دا عباس مولوي صاحب دا داسې دا هستیانې موجودې دي چې هغه د خلکو تعلق الله سره جوړوي تزکیه نفس تصوف بیت څو دی نبیانو دویم کو دس او الحمدلله امت څو مدرسې دي کو والټل کې 86 مدرسې هغه الحمدلله الله په فضل جریده امت ته ملو شو ختم نبوت په صدر دعوت مهنت چې ادي نبوت یو اهم شوبه وا نن تاسو وګورئ تاسو مسلمانان وروڼه علما عامیان بیشتری رخصتی کو ګرځي دروازه ټکوي هغه مهنت الحمدلله جاری اوسه څلورم قسم هغه جهاد چې اعلی کلمت الله دپاره پیغمبرانو جهاد کړی ده الحمدلله ثم الحمدلله روسیې ته ټوټې کو امریکې ته د شکست یې کو انشاءالله ډېر زیاته چې اسرائیلو ته به د شکست وکړي انشاءالله الله د داویش په مو باندې زر وکړي چې دا یو دی که اسرائیل ذلیل وګوري دا کار الله رب العزت د امت نه ښیي پنځم کار اعلی کلمت الله تنفیذ احکام دپاره چې کوم په مجید کې احکام دي دی نافذ کولو دپاره سیاست الحمدلله او امت سره دا دی پیغمبرانو کارونه دا الله رب العزت ختم نبوت په صدقې باندې دي امت ته ویل نو اندی امت کې موت او پیدایش دی منی کا ټول عمر د شکریا ادا کولو دپاره موږ په سجدې باندې څملو یا الله شکر ادا کړو ادا به نشي صرف د یوه نعمت چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم امتي کېدل دویم الله رب العزت موږ تاسو ته قرآن عظیم الشان باندې داسې کتاب یې وکړو چې الله رب العزت ایمان او درجه اندی قرآن باندې به اوچتوي لکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دې په قرآن باندې پیغمبر فرمایي حضرت عمر ته روي ده چې الله ډېر قومونه بلندې ته ورسول اوچت دي لوی مقام یې او ډېر به دي نه کدی دی واجی نه الله هغه ذلیل کړو تاسو تاریخ وګورئ کوم قوم چې د قرآن عظیم الشان سره لګاو پیدا شو او قرآن عظیم الشان دی هغه مشغله وه هغه ته کله شکست نه ده پیدا هغه ته کله شکست نه ده نن ډېر افسوس سره مسلمان په خولې باندې هر څه ادا کېږي خو کوم شی نه ادا کېږي د قرآن تلاوت د قرآن خطاب باندې رمضان المبارک نه علاوه دایو د ختمول قول کې دای حق ته حق رمضان نه علاوه دعاو د قول کې ختم کول دا حق ده نه نیم کورونو کې کوئی مجید په کوم حال کې دا قرآن مجید متاسو صورت تشریح و تربیق د خانه کعبه خلاف ده خانه کعبه باندې د ټول قبله خلاف
ته جو سوي او هو خلک به خلاف ته وشي چې اول مو ته ډېر خلک چې مو سره موجود ده لکه خلک به خلاف او خلک به خلاف ده باج ته لوټ شو خلک به خلاف باندې پاتو دین زیات قدر او قیمت آدي هغه کپڑے چې کومه قرآن مجید سره ټچ کومه قرآن مجید سره ټچ نن ما په کور کې تو په کور کې شیشو المای موجود دي شو کیسونه موجود دي او به دغه المایو کې ملوخي پاتې دي لوخي لوخي ډونګي بیلي چنکي راشي ورته دي پلیټونه د کور کې کم از کم دواړه دي دا ټاپ کې وبو وچو صرف ته وچو دا لوخي کې کېږدو اوالی چان وای به کېږدو به کپڑا پوي وچی کو بیا کا المایو د سپو کو بیا کېږدو ویلي ځفان کوي ایمو کو کې به کوئی مجید په ترتیب دي کوي او غاډونه به ډاکې چوپی راخلي او به مو دا دوا کو چې په مو پریشانې دي مو پریشانې نه ختم کیږي په مو باندې مشکلات راغلي مشکلات به نه ختم کیږي په مو باندې د کارجي چې روزګارونه مخاطب شو چې کله زدي الله کلام سره یا الله قرآن سره چې الله خپل په دې باندې قسمونه کوي قرآن سره چې هغه نسبت چې سره شوه ده الله هغه ته لوی مقام یې کو مویزي اټولې دي میاشتې اټولې دي چې رمضان مو نسبت قرآن سره شو یا ټول میاشتو سره دوه کړله بیا دغه شپې اټولې دي لیلة القدر چې کله نسبت قرآن مجید سره شو دې ته لوی مقام یې کو سینې اټولې دي جو کومي سینې قرآن سره نسبت شولو قرآن په سینې کې کېږدولو بیا الله په محشر کې اوتي اندسې د جنت ته نه پیږده اندسې د جنت ته نه پیږده خلدون نه هغه لاس کسان چې په هغو باندې جهنم واجب ده هغه ته فلحال جنت ته بوځه جنت ته بوځه دا ویلي ځکه چې دې نسبت قرآن عظیم الشان سره شو نه چې کله هغه قرآن سره چې جوړ نسبت شي الله اوچت مقام یې کوي او هغه قرآن مجید هغه نن ایمو ته په کور کې ګردو کې پرته وه به وایي چې په موږ باندې دا کوم حالت و په قول خدا ده زه مسلمان یو ورځې کې مې تلاوت کوله کم از کم یوه سپاره تلاوت خو مې ورځې کې کوله کور کې ما ټول کې نولي وه چې کېنې روزه ده به تلاوت کوې تلاوت یې مو پرېږدوله شیطان په دوکې کې چولي و مسلمان یې جنت یې تو ده آیا دغه ایمان مو باقي هم ساتله ده که نه ایمان مو محفوظ هم ساتله ده که نه مو ده ساتله ما د خپل ایمان کوم فکر وساتلو دا ایمان نه لوړ نشي یوه سرمایه د ایمان داره سره دا یې نه لوړ نشي که دا یې نه لوړ ایمان خو هلاکت ده دې واجب نه ده کور کې کوئی مسجدونه پراته دي یا کوئی مسجدونه صفات دي کوئی مسجدونه راغلي کوئی مسجدونو کې تلاوت کې تلاوت وایي چې شروع کې تاسو تلاوت چلو کې تاسو کوی تاسو حاجتونه په دې په کوي کنه پراته تخدي الله په کلام مجید باندې تخدي الله په قرآن باندې غیرت وکړه الله په تو باندې څنګه غیرت نه کوي جو کې دا الله کتاب ده ځکه زه خیال ساته الله به مو خیال ساته زه خیال نه ساته الله به مو خیال وساته نو کوئی مجید نه پای کوي شایا ما د پورچو کوئی مجید منه نه ختم په شامی شامیگو در کې شایم څه خبره ده روشو ایو افیشته کینو چې مته مولو تکي قرآن منه دی الله ټیم وکړه چې دا قرآن ته وایي چې کوئی مجید ختم کا خپل تلاوت کا جاری وساته ایمو عزتمند دا مو پېږدو ذکر مو پېږدو مخکې به د مسلمان په لاس کې تسبیح وي بلیای به روان وه په تسبیح
که تسبیح می نوی ایدی خلا بخوشی دلا چون سوچ په دعا کو ایک وقت تلاوت په چلو یا په ذکر اسکار چلو اندا سیوا کنه د نږدې وخت کې یو موبایل اورلی مولا سنو نه تسبیح وایي یو موبایل اورلی مولا سنو نه کورونه خپل یو موبایل اورلو پلوي زمينه وای کو زوای پلان وای یو موبایل اورلو وای و نه وای کو یو موبایل اورلو مینه ختمه کا آیو کاشتا بس به خپل موبایل کې لاګیا دا موبایل کې لاګیا الله مخلوقات څو مخلوقات دي نشمه کون کی مخلوقات دي کپس منونو کې دي کپس مک دي بداو اټولو مخلوقات دي نجس العين آغا خنزیر دا خنزیر اټولو نجس العين او یا الله په مخلوقاتو کې اټولو نه کام نصیب دي الله خنزیر ته کشي پیدا یاد وی موسی علیہ الصلوۃ والسلام کا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دا په وکاس الله نه تاسو الله مخلوقات ته ټول حکم مخلوق ته تدي خاص دي رحمت په نظیر نکس تدي رحمت په نظیر ته نکس حاکم یو الله رب العزت جواب یې کو ځا خنزیر دا چې دی واجه چې واجه دا چې دای مو ویږي کې کامی دی وایي چې ما کامی دی خاصو دی یو کام سلوات خنزیر وایي چې الله یو کام سلوات دی الله نجس العين کو زکه مسلمان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی او چې ذکر الله نه دو الله په ذکر باندې خپل شبه نلم دو ایمو بچمکو نن مو حالات جوړ حالات باندې غلي هاي وکاسته وی چې داو کده حالات په باش انداسه دا کنه چې دا مدا ته پوسکړې چې دا کومو اسباب واجب په مو باندې دا حالات غلي چې هغه اسباب هغه طریقې سپېک ته حالات نه خاطر نن غلا موکې دا نن د ویر زیږه کوبوی کې د ویر زیږه دوکا سے خلقو ته ویل څو کوم دی اسلام سره منافي شي او دی هغه مو کې دي ټول مو کې دي به څنګه چې حالات باندې داسي کوم مجید ته جمعي سره وای د دې منافقین او ایتونه چې د چې په خپل باندې چې دای مو وی چې موږ ټول زندگی اسلام نه خلاف وکړه پیغمبر مطالبین مو خلاف کړه یا الله منشانه مو خلاف کړه خپل تاج باندې لګیای چې کله په خپل تاج باندې لګیا شو دې کې به ماته ثواب څه ملوي نن هغه حکم دی الله ولا زمانه چې مو طبيعت موافق چې ما طبيعت موافق نه وي زه دی الله حکم مننی ته تیار نه زه مسلمان پاتې شو یا الله حکم دی خپل طبيعت مطابق نه کو خپل طبيعت باندې دی الله حکم من دې موت خپل طبيعت باندې دی الله حکم من دې موت نن مو په کوم ایمان باندې هغه ډډایو آیا دې ایمان د مو صبحي بشتري د جنت ته واسطه ایمان په کوم کیفیت تا صبحي المسجد ته مو ولي
کله زه صبحي المنځ ته په نشه تللی زه به په صراط تېرېدلې ونې څه توقع وساتم دا به مو جهنم نه څنګه باج شي مو په جنت ولا څنګه جوړ ایمان باندې محنت وکړو چې په خپل ایمان باندې محنت وکړو داسې محنت وکړو داسې محنت وکړو چې سبا د خلاف امر کوي مو ته خپل نفس ملامت کوي چې غلط کوته کوي خپل شاه د شریعت حکم دانه لکه حضرت صحابه کرام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اور ازواج هغه په ایمان نه و او دې ته پلکی جان کی قیمت دوی لو دی ولې پلویا خطوه مدن وړاله مې سب پلویا مدا قربان شه ابو بکر صدیق وادي چې کدی مو مخته غلا وګنه تو مدن نه وړاله اول مدن سای والا چې دی الله دین دی خمان دا دی دی نشي اوس پرونی واقعیا شوی صوت مدین اوس په داغه چوي دي بلکې څو میاشتې دي اخبارونو دي ټي وي انټرنیټ ایوا به تماشا جوړ شي چوک به خوش چوک به ځخنو ای سیل کوټ یو سړای هغه صوت مدین ته ورغلو او د کوم مسجد ته وویل په حاضر صوت باندې چوکیدار ولیدو آوازې ولګولو مسلمانان جمع شو خی ورته بوالو پولیسو نه تاڼي ته بوتو تاڼي کې ایکوا و کچھ عام و بالکل سیزوالو و بس سیزوالو خالق وی اولو دې دامو ته حواله کا تړي والا حواله کولو نه ای پولیس دی عوام ماس کی ډزونه وشو یو با کا سوناو کی ولګیدو په سوچ پاتو ته متکین نه دا مو څو کو چې تړي اوسه زواله د کاشي نو وبسلو وی وشتلو په چوکي کېړای کو به وسه اوس په چوکي څه خو شو چوکي څه باد غیرتی خالقو په قرآن باندې غیرت وکړه کایمو حکومت په فلفوز داسې خلکو ته سزا یې کوله دا نوبت یې بنه ایمو حکومت و توحید رسالت والا چې خپله باندې کوي حکومت هغو کولو سزا چاته ویې کوي علم الدین شهید ته ویې کوي چې دې ګستاخ رسول مړ کړو دې ته ویل کا سزا چاته یې کوي ممتاز قادری ته ویې کوي ویلي چې دې ګستاخ رسول قتل کړه سزا چاته یې کوي اوس کوئی قاضي فیصل په جیل کې پروت په دین باندې غیرتی ته سزا یې کوي او چې کوم د دین اسلام ته او شعائر اسلام توهین کوي ای مذهب توهین کوي ای قرآن توهین کوي پیغمبر توهین کوي الله توهین کوي هغه ته دغه سپورټ کوي چې کله تا نو مړای کېږي به ماورای عدالت دا فیصله وکړي به ماورای عدالت فیصله وکړي ای پیغمبر په زمانی کې هم ماورای عدالت واقعیت شوي دي یو نبی ناصر نبی هغه یو کس نه کو قتل چې به حضور صلی الله علیه وسلم ته اوس چې اصلای تو توهین کولو قتل تو یې حکم نو جاری کړه وو قتل کړه ایوا غلام امین جنا چې خپل کای قتل کو چې تو توهین کړه قتل کړه دا ما وای عدالت وکي پیغمبر با عامه دې بالکل تو دې بهانه کوي خانه کبا چې دې امن زویدا امن زویدا حضور صلی الله علیه وسلم چې اعلان وکړ چې چوک په دې حرم په حدود کې دا وت امن دا ابو سفیان په کوی کې اخته امن دا
یا خپل کور دروازه ته چا ځان پسې بند کا هغه ته امن ده خو ابن حنتل ته امن نشته ده ځکه چې د پیغمبر توهین کړی صحابه وایي یا رسول الله ابن حنتل منی ولدا خو د خانه کعبه خلاف لاندې پړتا حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې خانه کعبه خلاف لاندې ونسال متخ پیغمبر دا تعلیمات کوي اسلام دا تعلیمات ایمان آواز کا اداروں تا راشی پاکستان اداروں تا ایمان آواز راشی کا نمائندگانی موجود ایمان آواز دی ورسی چندوا کا سلطن غوڑو کا دینا اخبلا سم معاملہ وشول زموابی حکومت میں پشتون بنے رے پنامی بندی چو کم کار دے اللہ توہین کہی کم کاس دی رسول اللہ توہین کہی کم کاس دی امی عائشہ توہین کہی کم کاس دی حضرت علی توہین کہی کم کاس دی صحابہ توہین کہی فی الفور اور خال کو پا مخ کی دی تا سزوئی لیکن شدہ دی کلائی ناڑت مسئلہ پیدا کی ہی دیسی موال پا بیتوی دائی مسلمانوں ملک تا دے پیغمبر دی غلاموں ملک تا دل کی دی پیغمبر توہین دل کی دی قرآن توہین دل کی دی اللہ توہین دل کی دی صحابہ توہین نشک بردشت کو داغا اطلاوی کون چا دا غوخ آچی شدی پا یو سیل جڑئی یو سیل جوڑ کی چا دنیا پا کم کنچ کی چونک دی پیغمبر توہین کئی ماغذ آئی کی دی ختم کئی یو سیل دی پا خود یا سیل جوڑ کے کرے دو سر چشی کمائی دا یو سیل دی پا جوڑ کر چے پیغمبر توہین دی اسلام توہین دین توہین خدا توہین صحابہ کم توہین کئی مختص مکی نے ختم ہے سیافی خال کسترگو کی آغا دول جوڑنے کی خبر ہو کی چندہ کاس افغانستان نفیق آئیڈی استعمالی خواہ افغانستان حکومت سے مطلبہ ہوگا چیز تو علاقی نہ استعمالی گی بہتر گولا چاہے افغانستان حکومت نے اختلی بکر دویم کدائشی تو سنئے معلوم مدید المنزل کی خبر ہوگا کارک کی یو کاس مرتد دین اسلامی پاک دولو کی دینائش چکلا کی دینائشو نامائی عبدالرزاق تا عبدالرزاق خبر دتا انریکاٹ کاؤں یا ووٹر لسٹ کی ووٹر لسٹ کی لکلیا مذہب کی لکلیا کی دینی موسر ثبوت موجود دی ایمو کی 15 سفر وشو 15 سفر ہے خبری 2013 کی مور پلار ملشو جنازی تا نراتلو کتری تا نراتلو چه دا کفیرون مردی زچنگی ویرشو نن دی پاکستان اٹولو نا غاٹ آئی ادارا چا پاکستان تا لوی منافعوی کئی OGDCL گیس تیلو کمپنی دی جنرل منیجر پا ودی بندے نوست دا عبدالرزاق کی دینی دا مرتد دا زندگی پاک بندے نوستا اور لگیا دا چوتا نکرائی لالچ ہوئے گئی چوتا پیسو لالچ ہوئے گئی پیغمبر نے رشتہ کٹائی کلرچی کوہٹ یونیورسٹی تا کلرچی کرک یونیورسٹی تا کلرچی لک یونیورسٹی تا اور کلر ربطہ کئی انو چینی والا سلام زردغونا مطلبہ کا حکومتنا فی الفادی بدطرف کرلش کا بدطرف نشولو اور دی اعتادی سرگرمیانی کا چلو دی چبیت سوشولو دیسی محرم بیدا حکومت مو اقبل فریاد دیسی تا وڑا دا مو اقبل فریاد کمیشنر تا ویڑا دا مو کمیشنر تا وی کڑا دا ریٹن کی مو وی کڑا دا ثبوتو سر مو وی کڑا دا خوچا تو بیان نگه کیگی بیان نگه کیگی بیچا کم یو کور پیخیگی یک سی مور بیدا حکومتی دا دو فیل کور برطرف مو کم غاموشو ای مسلمان پا ملکی پیتے ہوئی مو دین سر ٹوکی کیگی ای مسلمان پا وطن کی پیتے ہو
ایما پیغمبر سره به ټوکې کېږي، ایما خدای شان کې به ګستاخي کېږي، ایما قرآن ته به ولګولی شي، ایما صحاباو ته به زیاړې کولی شي. دینه خو مو مړه ښیو، دینه خو مو مړه ښیو. او چې به یو غیرتي مسلمان راچک شي، یو کار وکړي، به دا دانشوران په ټي وي کې دا ښه نه وشي، دا ښه نه وشي. چې کله یې ګستاخي کوله دا خو ویلې ته سزا نه ویې کوي. نن د پاکستان په جیلونو کې 1100 کسان موجود دي چې هغو د نبوت دعا کړې ده او پړسۍ اډه ورته میلاو شوی، اوسه پورې پړسي نه ویل شوې کوله. هغو ته پړسي ویې کې، علل اعلان ویې کې، کلم کله ویې کې، بیا به خلکو مجال نه پیدا کېږي. که تاسو دا نه کوئ، بیا د پیغمبر عاشقان ژوندي دي، بیا د دین پتنګان ژوندي دي، بیا به دا غیرت کوي په دین باندې، بیا به دا غیرت کوي په پیغمبر باندې، دا به غیرت کوي په الله په ناموس باندې، دا به غیرت کوي د صحاباو په ناموس باندې. کله ما صحاباو ته زیاړې کېږي، کله د ما صحاباو په تلې جوړېږي، کله د ما صحاباو ته هغه باد را دیل شي، کله ما پیغمبر پسې کوم ټیمه پای به برداشت کوو، کوم ټیمه پای برداشت کوو. ایمو مشرانو دې دې پای قرباني نه وي کړې چې ما وطن کې عادي پیغمبر ګستاخي کېږي، ایما وطن کې دې الله ګستاخي کېږي، صحابه ګستاخي کېږي، دې دې پای قرباني نه وي کړې. هغه قرباني وي کړې اسلامي ریاست دې پای وي کړې، هغه قرباني وي کړې فلاحي ریاست دې پای وي کړې، هغه قرباني وي کړې نظام الهي دې پای وي کړې. ندی واجی نمودا مطالبہ کہو حکومت دا ازا کی دینی دا فلفور بدطرف اور دانو منکم کا سون سعادی توہین رسالت، توہین دے مذہب، توہین دے اللہ و صحاباؤں کی آغا گرفتار دی فلفور دا پرسی کرنش اور کم کا پختون بنیوی پنامی منی دا چی تکیوی دا ختم کرنش دوست دا کی ادات منظور دا اټولو ته منظور ده. جزاک الله واقع دوانا ان الحمدلله رب العالمین. الله څه ویلو څه وایي د په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. الله ته زشي ته ناراضه ماشي. الله حضور صلی الله علیه وسلم خپل امت دی په کومي خیر او غونې وکړي. الله کې په ایثار وکړي. کوم شی په نفسوت نه پناه وکړي هغه نه پناه وکړي. حاضر جامع کې چې قسم کې شریعت جتونه خدای ته په خبري خپل خزانه غیب نه او تپایا کې الله یې مسلمانانو ورونه خیال دي یا الله بغیر د نکاحونو په غومره ژوندۍ تیریږي. الله خزینو کې رښتې و فرمای، الله چا رښتې شي یا الله تی او توسيکي یا الله خزینو کې دی هغه نکاحونو ونو بندوبست وکي یا الله چا ستې شوي دي یا الله کو ژوندۍ په خوشاله نه وي، کو ژوندۍ په خوشاله کې، کو ژوندۍ په خوشاله کې. الله 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 چې چا اولاد نه وي یا غوسته کې تاسیږي خپل اولاد کتلو دی پا غیګونه به تاسیږي دی خپل اولاد اواز ویدلو دی پا یا الله او ته اولاد وي نصیب کې، اولاد وي نصیب کې. الله چا نه اولاد نه اولاد وي کې یا الله چا اولاد مو خپل دی پا نیک صالح لوی کې مو خپل دی پا استا کو یې خوله وګرځي یا الله مو خپل دی پا استا کو یې خوله وګرځي. الله زویا مجمع دی چې قسم کی شریعت دنیا خپل خزانه غیب نه او تپایا کې چوک بیماران دي، چوک وینو کې بیماران دي. الله ټول ته شفای کامله عاجله مستمره دائمه ابدا نصیب کې. الله مو ټول ته شفای روحاني جسمانی نصیب کې. الله امت مسلمه څو امید کول شي او شي مخکې شي یو دي کنه دي یو د خپل لیک په دي ټول مغفرت نصیب کې. الله ټول مغفرت نصیب کې. الله مو شمدای ته هدایت دي نه کې وکي. الله مو شمدای ته هدایت دي کې وکي. الله مو شمدای ته هدایت دي نه کې وکي. الله مو شمدای ته هدایت دي نه کې وکي. الله دې ګناګور یو، دې خطا کور یو، دې صحیح کور یو. الله یې موږ ګناهونه معاف کړي. الله کا ګناهونه ته یو دی آیت معاف کړي. الله کا ته نه دی یو ته موږ ګناهونه شي آیت معاف کړي. الله کا ګناه کبیره دي که صغیره دي ته معاف کړي. الله چې ګناه کې موږ ګڼلې نه شي ته معاف کړي. الله چې ګناه کې موږ نه ګڼلې نه شي ته معاف کړي. الله ته نه پختنی ولا چوک نشته. الله یې موږ ګناهونه
مزیاتی نیکی مقامی الله دا گناهونه ته په نیکی بدل کی الله دا گناهونه ته په نیکی بدل کی الله حضور صلی الله علیه وسلم امت دی په کومي خیر او کومي غوښتي الله کی په ایسایو کی کوم شو په نه پسات نه پناه غوښتي هغه پناه کی هغه پناه کی الله هغه پناه کی الله قبول حج او مې کی مو ټولو بابا نصیب وکي الله قبول حج او مې کی مو ټولو بابا نصیب وکي الله چې کو به نشته حلال کو به وکي الله چوک وبو یو تو کی برکت ہو چاہیے اللہ په چوک کزی ختم کی غیبی خزانون اسباب ته مهیا کی الله سوی مو مسافر وډونه یا لکه کونه نوی کونه وی کی ک کونه وی یا لدی سفر دی تکلیفونو سفر دی بکړونه وسته پډا کو منګلو خې خپل کلی وطن ته وستای کی یا الله پډا کو منګلو خې خپل کلی وطن ته وستای کی الله څه مو وختو نصیب کی څه منه دی وختي مته زوات تو پیلم کی هغه نصیب کی صلی الله تعالی علیه محمد و صحابه اجمعین.